کوي. علي وزير كمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه په ټولو ناول د کراچي ولایت د کراچي تنظیم هغه ملګري چې دې شپه او ورځ که زه په جیب کې وم څه مال چې په ما مشکل وخت راغلی نه یم او نور څه داسې بیمار شوی یم دغه تنظیم ملګري او د کراچۍ د لر او بر افغان ملګري ماته ولاړ زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم. ملګریو بیا هغه خلک چې همیشه دپاره د مظلوم ولس سره ډېر ولاړ دي د مظلوم ولس اواز یې پورته کړی دی هغه په ټوله نړۍ په ټوله دنیا کې دي موږ د هغوی ټوله ډېره شکریا ادا کوو. ملګري لکه څرنګه چې تاسو ته پته شته چې ریاست همیشه د پوره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلومو خلکو باندې د ظلم لار اختیار کړې ده. دغه سلسله کې چې کله په لر او بر افغان کې پاکستاني ریاستي ادارې خپله دهشتګردي خلک پرې غوره کول، خلک پرې وطنه کول، خلک ته اباه کول، لګول، رابطه کول، لګول او بېځایه اپرېشن کول او دا نه خبرې کول چې بې ګناه خلک به مړه کړه په اپرېشن کې به یې ویل چې موږ دهشتګرد مړه کړل. د هغې په خلاف چې کله تنظیم پي ټي ایم راپورته شه او د ریاستي ادارې او د ریاستي جنرالانو ته مخامخ ودرېده او د ریاستي جنرالانو لاس ونیوه چې دا ظلم دې کړی دی نور په دا خاوره باندې ته ظلم په دغه سلسله کې زه په خپله ګرفتاري باندې خبرې نه درته کومه ولې چې دا د مشترک په قانوني مقصد کې او په لر او بر افغان کې دا بلکل ویرېدونکې خبرې دي چې موږ ملګونه څه خبرې نه دي. ملګري دا یاد وساتئ چې د پاکستان د فوج مشر باجوه دا ویلي وو په پارلیمنټ هاوس کې چې په کرنګل بریفینګ په هغه کې وویل چې پوښتنه یې وکړه چې علي وزیر نو په ته اخلاص کړې ته ورته ووایه دا ورته و چې علي وزیر چې معافي ونه غواړي زه تر هغو پورې دا یې نه پرېږدم. ما ورته وویل چې چارواک باجوه ته ما یو ټریک وکړ. ما ورته وویل چې باجوه هغه یاد وخت یاد کړه چې په بنګالیانو کې د تا پوځونه ټوپکونه چې دا یې په دوه واره دلته کراچۍ ته راغی دا نورالله په دې کې ګواه دی چې ده میجران او کرنیان راورسېدل چې د ما سره د مېلاو شي. ما ورته وویل چې تر څو پورې د دوی په غونډو کلی نه وي تر هغه
دغه کمپلین مطلب د پاکستان ریاستي ادارې په د پښتون خاوره په نوم افغان چې څومره ظلم کړی دی هغه د معافي وغواړي کان ته راشي په دې ذمهوار سټیج باندې زه دې ته چیلنج ورکوم چې دا یوه یاده وساته چې ته به معافي غواړې که معافي دې ونه غوښتله دا خلک به راوځي دا به د ګریوان نه رانیسي او په تا به معافي غواړي نن په دا خاوره باندې چې وګورئ نن په کراچۍ کې د امن ژوند دی نن چې کله هر کله په دا خاوره باندې بیا یو دې د دهشتګردي نښه راوسته نن په پېښور کې دمکه وشوه خلک ته وایي پولیس ته وایي ریاستي ادارې په خپل افسران څه وایي دا وایي یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے ملګری دا یوه ما شپږ ویشت میاشتې اوس دلته جیل تېر کړو دا څه خبره نه ده دوه میاشتې یا شپږ ویشت میاشتې خو ما ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی د پاکستان ریاستي ادارې دا د خپل وخت نه ناجایزه فایده واخیسته اوس د موږ وخت دی ټول به موږ هغه کار درباندې کوو حتی چې وړه وړه ماشومانو بچیان جوړوئ نو زه یو ځل بیا د تاسو ډېره شکریه ادا کوم د موږ تحریک به روان وي د منظور په مشرۍ کې ملي مشر منظور او انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا ګټګرنه درکوم چې د تاسو د زیاتي بدل به اخلو د ریاستي ادارې هغه د پولیس سره شوي دي هغه د نیویش سره شوي دي هغه د حسادارو سره شوي دي هغه د نورو ادارو سره شوي دي هغه سره موږ په څنګ باندې ولاړ یو دا نري جنګ دا د امریکې په ایما باندې دا د برطانیې په ایما باندې دا د پاکستان کرایه‌کش پوځ موږ دې ته مزید اجازه نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره باندې د نور اپریشنونه وکړي اوله ورځ په پارلیمنټ کې چا منیسټر خبره وکړه د ضرب اعظم خبره وکړه چې په افغانستان کې به بیا د ضرب اعظم باندې اپریشن کېږي زه ورته وایم په پارلیمنټ کې به هم ورته وایم او دلته به ورته وایم چې راشه وزیرستان ته چې لاسونه به وکړي راشه چې تا ته زه لار ته وښیم چې د مذهب نه ناجایزه فایده د دولت په ایما کې مذهب خرڅول د شهادت په نامه باندې پښتانه غولول او په هغه خاوره باندې چې تر اوسه پورې همېشه دپاره ژوند په غیرت باندې تېر کړی دی د همېشه دپاره په مختلفو نامونو باندې د برطاني سامراج د امریکا استعمار باندې دا دغه خاوره جوړولې ده نو انشاءالله تعالی تاسو به تیار وئ چمتو یې نه داسې چمتو یې دا بل اشتراطو نروبر 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 او په 19 تاریخ باندې دا په کراچۍ کې جلسه ده انشاءالله تاسو به دا روانور هم د هغې ملګري نه پوښتنه وکړي دا خبره ټیک نه ده چې زه یې کوم ورته ووایي چې په جیل کې مې څلور ډلې کړي وې ما به په کرسۍ باندې نه پرېښود ما ورته چې تاسو قاتلان یې په کرسۍ به نه کښېنئ به عدالت ته راغلل د عدالت د مخې نه به ما وشاړل په غټۍ نو انشاءالله تعالی د روانور د نقیب انتقام به موږ په هر صورت باندې اخلو او د روانور هغه ظالمه چهره چې پاکستان ریاست پټه کړې ده او بار بار یې پټوي او دا د عدالت نه یې دی کبړي کړ د عوامي عدالت نه دی کړی کړی عوامي عدالت نو انشاءالله په 19 تاریخ باندې به جلسه وي د تاسو دا ټول مشران نورالله دی دا نور ملګري د دې ټوله یو ځل د ملګري د شکریه ادا کوم انشاءالله تعالی چمتو به ورته اوسم یو ملګري مهرباني
مشر بليدي بالكل ترون في تاريخ الجلسة كل بدري من المصدر تاكل من بداية هاركي صباح الرجال يبدأ ترتيب في السوشيال ميديا وخلق توسيع مرګرو پر مخ به بیا نور اپډیټ تاسو موږ په اوس روان یو صوبایي دفتر